بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم عبدالله جان صابر. نن زه د تحصیلي تخبې چې تقریبا کومه 14 لکه آبادي د هغې ته مخاطب یم. کوم چې پی ای سي سنټر و هغه خو شفټ شوی دی مردان ته، او هغه اوس واپس کول اتي د لکۍ نه رانیول دي. الله دې وکړي چې واپس راشي. زما هم خپل کوششونه روان دي، خو مین کردار پکې د تخبې د ولس دی چې هغې په دغه هسپتال واپسۍ کې څومره سنجیده دي، دا په هغې باندې ډیپینډ کوي. خو د دې ایشو سره سره یوه بله خبره زما ذهن ته بیا بیا راځي چې تورغر چې کومه ضلع ده د خیبر پښتونخوا، نو د هغې آبادي که تاسو وګورئ نو څه د پاسه 3 لکه آبادي ده، او هغه ضلع شوی دی، هغې ته د ضلعې درجه ورکړی شوې ده. او د تخبې آبادي چې کومه ده نو دا تقریبا د 14 لکو نه سیوا ده، خو دا اوس هم تحصیل دی. د هغې وجوهات دي. کله چې امیر حیدرخان هوتي صاحب وزیر اعلی و، نو د تورغر څه سنجیده مشران چې په هغې کې د هر مکتب فکر سړی موجود و، هغې راله او امیر حیدرخان هوتي صاحب ته په سی ام هاوس کې کېناسته او دا مطالبه یې وکړه چې تورغر د ضلع شي. په هغه وخت کې وزیر اعلی امیر حیدرخان هوتي په هغې باندې اړو وخت وانغېسته او اعلان یې وکړو چې تورغر به ضلع وي او هغې له د ضلع درجه ورکړه او ضلع کې چې کوم سهولیات دي هغې هم ورکړه. زما د خبرې دا مطلب دی چې هلته مشران وو، نو هغه مشران راله وزیر اعلی ته کېناسته، وزیر اعلی د هغې خبره واورېده. تخبې کې د 14 لکو نه زیات آبادي ده، خو بدقسمتي دا ده چې مشران موږ سره سنجیده نشته. خفه کېږو به په دې نه که زمونږ تاجر برادري، د وکلا برادري، صحافتي برادري، سوشل خلک، سماجي تنظیمونه د دنیا، ما تاسو ته تیر ویډیوز کې ویلي چې مشران هر څه ډېر دي، خو سنجیده یا د کار والا خلک نشته دی چې هغه خبره وکړي. اوس چونکې دا ایشو موږ راوچته کړه د پی ای سی سټلایټ سنټر د منتقلۍ ده، خو زما د تخبې ولس نه اوس دا خواست دی چې یو دا هسپتال واپس کول دي. زه په هر فورم باندې تاسو ته ولاړ یم بینګ جرنالست، او یا چې زما څومره تعلق دی، څومره منډه ترله زه والی شمه، نو زه به در سره یم. خو د دې سره سره اوس دا خبره هم راوچتول دي چې تخبې له د ضلع درجه ورکړی شي. تخبې ډېره لوی آبادي ده. تخبې د ډسټرکټ جوړېدو دپاره چې کوم ریکوایرمنټس دي هغه ټول تخبې پوره کولی شي. نو ولې نه چې تاسو دې وخت کې یو منظم تحریک وچلوئ او د دغه پی ای سی د واپسۍ سره سره د ضلع مطالبه وکړئ. که په هغې کې تاسو سره ستاسو ایم پی ای، ایم این ای یا کوم سیاسي مشران دی نه ودرېږي، بالکل د هغې ته اړو حاجت نشته چې ودرېږي. که ودرېږي نو په کار ده، د هغې ذمهواري ده چې ودرېږي. دا کار د هغې دی چې وي کړي. ایم پی ای صاحب سی ام ته کښېني. خو بس هغه تاسو ته ما بیا دا خبره وکړه چې هغې لارو کوڅو سیاست کوي، بس غټ کار چې وکړي نو ټرانسفارمر ولګوي. خو زما ټول تاجر برادري، وکلا، صحافتي، سوشل تنظیمونه، د تحریک تحفظ، یوت لیډر، څومره چې دي ټولو ته خاص دی چې خپل څه ممبرز رامخې ته کوي. زه در سره ولاړ یم، منډه به وو او تخبې له د ضلع درجه حاصلول دا خپل مقصد وګڼئ. چېرته چې احاد اوسئ. د الله په امان.